لله ثم الحمد لله. دا وخت په موږ تاسو باندې د الله جل شانه ډېر خاص فضل، رحم، کرم او احسان دی. موږ تاسو چې د خپل رب هر څومره شکر ادا کړو دا ډېره زیاته کم وي، ځکه په داسې وخت کې چې هر طرف ته فتنه او فساد دی، موږ تاسو یې راوستو خپل کلام ته ودرولو، د خپل کلام اورېدلو ته ودرولو، او بیا په یو داسې محفل کې د ناسې توفیق موږ تاسو ته راکړو چې دا ډېر نوراني او ډېر پاکیزه محفل دی. داسې محفلونو ته، داسې پروګرامونو ته د الله جل شانه پاکې فرشتې راکوزېږي، او حضرت مولوي صاحب ناست د دې په موجودګۍ کې حدیث مبارک کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله څه خلک د الله په یاد کې راغونډ شي او د الله یاد کوي، زموږ ستاسو محفل هم د الله د یاد دی، یعنې د قرآن عظیم الشان په نسبت باندې موږ تاسو راغونډ شوي یو. نو داسې مجلس ته فرشتې راشي او د دې مجلس نه داسې غیر چاپېره تاو شي او کښېني، نوراني مخلوق د دې پروګرام د شروع نه واخله تر اخره پورې دا فرشتې ناستي. کله چې پروګرام ختم شي، اختتامی دعا وشي، دا فرشتې لاړې شي اسمان ته، الله ته تپوس کوي سره د علمه، ای زما فرشتو د کم ځای نه راغلی؟ دا فرشتې ورته وایي ای زما ربه، مونږ په دنیا کې د داسې محفل، د داسې پروګرام نه راغلو چې هلته کې ستا یاد و، هغې خلکو ستا ذکر کولو، ستا عظمت، ستا بړایي بیانوله. نو الله جل شانه ورته فرمایي چې ښه ای زما فرشتو، د خلقو څه غوښتل؟ دا فرشتې ورته وایي چې ای زما ربه، د ستا بندگانو د جنت طلب کولو. نو الله جل شانه ورته فرمایي چې ای زما فرشتو، زما د بندگانو دا جنت لیدلی دی چې غوښتوی. نو فرشتې ورته وایي چې ای زما ربه، که چرته ستا د بندگانو دا جنت لیدلی و نو د دې نه زیات طلب به یې کولو. نو الله جل شانه د الله جل شانه دا رحمت په جلال کې راځي او ورته وایي ای زما فرشتو، تاسو ګواه اوسېږئ چې ما د خپل بندگان وبخل او دې ته مې جنت ورکړو. سبحان الله ووایي که نه؟ بیا ته الله رب العزت بل تپوس کوي چې ای زما فرشتو، د خلقو د کم څیز نه پناه غوښتله؟ فرشتې ورته وایي چې ای زما ربه، د جهنم نه زیاته پناه غوښتله. نو الله جل شانه ورته وایي چې ای زما فرشتو، زما د بندگانو جهنم لیدلی دی، د جهنم عذابونه او دردونه یې لیدلی دي. فرشتې ورته وایي چې ای زما ربه، که چېرته دې د جهنم تکلیفونه، عذابونه او دردونه لیدلي وو نو ډېره زیاته پناه به یې غوښتله. الله جل شانه ورته بیا وایي چې ای زما فرشتو، تاسو ګواه اوسېږئ چې ما دا ټول خپل بندگان وبخل او د جهنم اور ما په دې باندې حرام کو. نو الحمدلله مونږ او تاسو په هغې خلکو کې په دې وخت کې تاسو وګورئ ډېر خلک په دې رمضان مبارک، په دې مبارکو شپو کې چې دا د قیام او دا د عبادت میاشتې دي، دا د عبادت شپې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله به رمضان راغی نو روایتو کې راځي چې خپله ملا به مضبوطه کړله، د کټ څادر به پرېښودلو، ټوله شپه به عبادت کولو. امی عایشه رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دومره عبادت وکړو چې خپې مبارکې به وپړسېدلې. دا سیزن دی زمونږ استاسو. ښه ډېر خلک وایي ګوره زمونږ استاسو عام معاشره ده، درزیان وایي دا زمونږ د سیزن میاشت ده. دغه رنګې د هر کاروبار والا هغې ځان ته یو میاشت منتخب کړې وایي دا زمونږ د سیزن میاشت ده. مسلمانانو ورونو، زما مشرانو، کشرانو، عزتمندو، اصل سیزن زمونږ استاسو دا دی. څنګه سیزن دی؟ مولوي صاحب محترم ناست دی په دې رمضان المبارک کې چې مونږ او تاسو یو نفلي عبادت کوو، دا الله جل شانه په فرضو باندې بدلی، او چې یو فرض عبادت کوو الله جل شانه یو په اویا باندې د هغې بدلی مونږ او تاسو سره کوي. سیزن دی او که نه دی؟ دا د نیکۍ، د نیکیانو میاشت ده، د نیکیانو د ګټلو میاشت ده. اصل سیزن زمونږ او ستاسو دا دی. د قیامت په ورځ قرآن کې الله فرمایي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. د قیامت دا منظر ډېر سخت دی. علماء کرام، شیوخ عظام به تاسو ته تفصیلي بیانات کوي، خو زه یو څو خبرې تاسو ته کوم، د دې محفل قدر تاسو زر ښیم. د قیامت داسې سخته ورځ ده، روایتو کې راځي
وایي چې یو انسان یو مسلمان ته به د یوې نیکۍ ضرورت وي. دا مسلمان دا انسان دی به خپل پلار ته لاړ شي. د پلار او د زوی څومره عظیمه رشته ده، څومره خوږه رشته ده.